خلق برا جمع شي د محشر میدان ته د آدم علیه السلام ټول اولاد او ټول مخلوق در محشر میدان ته را جمع شو. نو چې دا د محشر میدان ته را جمع شي حساب کتاب برونو نه شروع کېږي. نور د 1 میل په اندازه دی، توې د 10 نورونو په برابر باندې زیات دی، ډېره زیاته سختی وي. د هر انسان نه بخوله روانه، د خلکو نه بخولې روانې، پیغمبران صالحین نه یادو. نو چې دا خولې د خلکو رانه روانې دي، خلک به په دې خپلو خولو کې ډوبي. خو د دنیا اوبه دا سطح همواره ساتي، دا برابر. هغې وخت کې داسې نظام نه دی. د چا نه چې خوله بیږي هغه به ده پورې ولاړی، خورېږي به په ځمکه نه. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي د چا خوله به د ده د دې ګیټو پورې وي، د چا خوله به د ده کونډو پورې وي، د چا خوله اله حقویه تر دې بډو پورې، او د چا د دې مری پورې په دې خپلو خولو کې به ډوبي. خوله سوځول کوي مالګي جنه ده، یو خوا در باندې نه نور تاو دی، بل خوا هغه خوله چې بوی تیزي هغه دې بیا سوځه. یالله دې مساتي. نو چې دا خلق په دې خپلو خولو کې ډوبي. دنیا کې خو دې خرمستي کړې وه که نه، برید خو دې تاوې که یم نو زه یمه، بل څوک دې نه منل بغیر د الله نه. نن به دې پته لګي په خپلو خولو کې به ډوبي. الله به حساب کتاب نه شروع کوي. 50,000 کاله ورځ ده. زه نه ویم د دواړو جهانو سردار مبارک یې وایي. خلق به ډېر زیات تنګ شي، ډېر به زیات تنګي. بیا به دا خلق وایي آدم علیه السلام خو زمونږ پلار دی او د الله پیغمبر دی، او پلار په بچو باندې خفه کېږي. موږ به لاړ شو خپل پلار له آدم علیه السلام ته، هغه ته به منت سماجت وکړو، اب الله ته حساب کتاب به شروع کړي. نو د پیغمبرانو به خپل ځای نه